और अपनी आराह से आगाह कीजिए। तरक्की और खुशहाली की आवाज़, शमाल रेडियो की आवाज़। موږ سره په دې سپیشل پروګرام کې ډاکټر فضل الرحمن کوم چې میډیکل سپیشلیسټ او بیا جی فوکل پرسن دی د کرونا وایرس خبرې و سره کوم خول د غویر زیات مشکور یو چې هغه خپل قیمتي وخت نه وخت وستو او راغله د شمال ریډیو د اوریدونکو لپاره سرچی کرونا وایرس نه د بچ کېدو احتیاطي تدابیر کدا تاسو لکشن په ډیټیل سره زمونږ اوریدونکو ته وایي کتونکو ته وایي. زمونږ د پروګرام دا مقصد هم دا دی چې زمونږ دا आवाज خلکو ته ورسي چې مونږ دا کرونا وایرس چې دی دا ریسټریکټ کو. څنګه چې تاسو ته ما ویل چې زمونږ مطلب دا چې کرونا وایرس د نورو دغه نه لږ شان مختلف دا دی چې د کې دا زکام ځنې خلکو کې لږ سخت دي. هغه سخت چې یینو به هغه ته تاسو ما ویل چې هغه ته ځنې خلکو داسې چې وینټیلیټر ضرورت وي ته زمونږ سره هغه شان فیسیلیټیز شته دی نه. نو زمونږ بنیادی مقصد بدای چې دا کرونا وایرس زمونږ په دې ملک کو راغلی هم دی خو لا بیخي محدود دی چې دا زمونږ نه سپریډ نشي. په دې انیشل سټیج کې د دې موږ مخنیوي وکړو، روکتام وکړو او د دې نه موږ دغه شنو دا خبره پکې ډېره ضروري ده. هغه روکتام کې مختلف دغه دي. یو خدای چې د ډاکټر خپل دغه دی یو رول دی پکې چې دا به څنګه خلکو ته دا پیغام ورسوي. د میډیا پکې خپل رول لري ځکه چې په دې کرونا کې یو خو عام نور بیماری نه کې موږ خلک تاسو دا کې بیا راټولو ته و چې دا کارونه به کوي دا به نه کوي. په دې کې کرونا کې چون کې دا یو نه بل ته وس انسان لګې دی شي نو زمونږ دغه په دې کې دا چې د څومره انسان یو بل نه لري نو هغه خده په دې کې دغه سورس هم زمونږ سره چې خلک راټول کړي سره خبره وکړو. زمونږ ټول بنیادی دغه هم دغه سوشل میډیا دا یا اف ام چې کوم دغه دي چې خلکو ته خپل پیغام ورسو چې څنګه د دینه دا کو. نو زمونږ دغه پټول دغه د چیرې دا منګه روکتام وکړو. روکتام به څنګه کو په هغه کې دوه درې شي نه ډیر زیات ضروری دي. د ټولو نه اهم ضروری شی پکې د لاس انځل دي. لاس انځل دي ځکه چې دا دغه کو دینه مخکې مونږ چې دا سپریډ کیږي څنګه د یو نه بل نه لګي څنګه د دې کرونا وایرس د جراثیم چې دا انسان ټوخه وکي یا پرنجي وکي په دې کې ورکوټ دا ذرات چې په دې کې نو پاغه کې مخ کیږي تقریبا 1 میټر پورې دات لشي یا 1.5 میټر پورې دات لشي. نو په دغه وخت کې کو چرته دا یو کس انسان د بل په مخ کې ټوخه وکي خو هغه ډایرکټ هغه مطلب هغه انفیکټ کولای شي دا جراثیم هغه ته منتقل کېدای شي. خو زیات تر دغه شان کېږي نه. هغه کې دا ډراپلټس چې دا لګ درانه دي نو لاندې زمکه تلاړ شي. لاندې چې سم سرفیسز دي لکه دا میز شوس پروت دی او کرسي شو پروت دی دا مایک پروت دی د ارشي باندې دا جراثیم لګېدای شي. کوس یو بل انسان راشي دا سرفیسز ټچ کی دا کم باندې چې دا جراثیم پروت دی نو هغه لاس تلاړ شي په لاس پسې لګېدلې لږ سات پس کو هغه خولې ته دا مطلب دا چې لاس ویسي پوزیټیو ویسي یا سترګو ته ویسي نو دا جراثیم به په دغه طریقه باندې د انسان مطلب دا چې به انفیکټ کوي او هغه به مطلب دا چې دا بیماری به بل ته منتقل کېدای شي. نو دا ټول نه دغه زیات د ټول نه ترانسمیشن دا روټ چې دی کنه د طریقه باندې کیږي. نو په هغه کې د ټول نه اهم رول چې دی د لاس انځلو دی. یو انسان بار لاس انځي نو به دې ته ډېر کم چانس دی چې د دا ډیزیز وشي ځکه چې د دې طریقه باندې دا زیات کیږي. خو لاس وینځلو دا چې خه پورا 60 منټه خدای چې لږ ګرمي وبي او په صابون باندې مکمل طور تاسو ته دغه زما خیال چې تاسو کاری نو هغه پورا لکه لاس داسې انځل یا دغه شاته دا پورا داسې انځل داسې پورا دا شاته پورا چې موږ داسې بالکل داسې پورا په صابون باندې انځل 60 سکندو پورې چې دا وینځل شي نو دنه جراثیم بیا دا کیږي. داغه نه پس کو به انسان مطلب مختلاس وروړي یا ټیک ده خو چې لاس انځل نه یغه مطلب نه پکار دا شانه انسان کو خوراک کوي دغه نه مخ کې لاس اسیم انځل دا خو سنت هم دي چې خوراک نه مخ کې مطلب چې هغه نه لاس انځل پکار دي نو دغه نه مخ کې خوراک نه مخ کې لاس انځل پکار دي او مطلب چې او د سونه اریو کوشش وکاریو مونسته نوې او د سوشي نو دغه سره واشینګ وشي. نو دا ډېر ضروری خبره ده چې دا هاند واش باندې منګه فریکوئنت هاند واش ته و چې زر اینځه چا سره لاړ ملاقات وشي یا نن سبا خاصه دا پکار ده چې زیات تر مطلب چې یو خو یو بل نه منګه لګه فاصله مو ساتو.
هغه ته واپس راځم خو جی. لاس موږ چا سره ملاو کو کېدای شي دغه په لاس باندې دا جراثیم وي نو موږ ته پکار دي چې بیا دغه نه پس خپل لاس وینځو. جی دغه نه پس لاس وینځلو نه پس دویم خبره ده د فاصلې. تاسو ته ما وویل چې دا جراثیم تقریبا 1 میټر پورې 1.5 میټر پورې ځان دغه کوي او بیا هلته وغورځېږي. نو موږ ته پکار دا دی چې هغه پورې که چېرته یو کس ټوخی کوي چې موږ ته هغه نه 1 میټر یا 1.5 میټر ښه ده چې 2 میټره فاصله کیو. خو دومره فاصله کیو نو که چېرته انسان وټوخېږي دا ټوخي سره کوم جراثیم چې راځي نو مطلب دی چې دغه نه موږ بچو. اولنی خو موږ چې کوم په ځمکه باندې پراته یا په سرفیسز باندې پراته دویم کو ډایرکټ مطلب هغه سپری وکړي د جراثیمونو دغه نه به موږ دغه یو نو په هغه کې دا فاصله ډېره ضروري ده چې موږ تقریبا 2 میټره ښه ده چې 2 میټره فاصله د یو بل نه ساتو. دا دویم دغه دی. دریم دغه پکې د ماسک دی. جی ماسک نن سبا یو غټه ایشوم ده دغه باندې چې یاره ماسک په مارکیټونو کې اکثر شارټ هم ځکه خلک پسې دغه کېږي. نو ماسک دا دی چې ماسک د هغه کس لپاره ډېر ضروري دی چې چاته زکامي یا خدای چې هغه ته د کورونا زکامي ټیک ده کورونا والا چې کوم وایرس دی هغه ته خو ضروري ده چې هغه ولګوي. نور عام زکام کو د چای نو ټوخېږي نو هغه ته هم پکار ده چې دا ماسک ولګوي. یا ډاکټر دی هیلث ورکر دی نرس دی دغه دی هغه ته پکاري چې چا سره د پیشنټ سره کانټیکټ راځي هغه ته پکار دی. یا یو کور کې مریض دی نو دغه کو کس چې کوم مطلب خدمت کوي هغه کسان ته پکار دي چې ماسک ولګوي. هسې په عام کمیونټي کې د ماسک اغوستلو څه ډېر ضرورت شته دی نه. ها که واغوندي دا ماسک ښه خبره ده بده نه ده خو ضروري نه چې خلک پسې ځینې خلک پسې بالکل ګرځي چې یاره میلاوېږي چې هر څوک ولګي دې سره یو هغه کمی هم راځي هلته خلک پسې بیا ګرځي یار چې ما ته خو ماسک نه میلاوېږي نو داسې منډې را منډې پسې نه دي کول پکار. کو چا البته چا ته زکامي هغه ته پکار ده چې ماسک لګوي چې یار هغه د دې دپاره چې نور نه کسانو ته دغه لانړ شي د عام زکام دپاره او کورونا لپاره خو ډېر ضروري دی. او یا څوک مطلب چې دا کس خدمت چاته چې دا کورونا دی دغه خدمت کوي نو دغه ته لګول پکار دي. عام سړی کو ولګي ښه خبره ده خو ډېر پسې داسې تګودونه پکار چاته اوس میلاوېږي نه نو هغه چې ما ته په 400 روپو باندې مي خو زه دا ماسک پیدا کړم. بل دویمه خبره په دې کې بلک شانې دغه وکړو چې دا ماسک په لګول څنګه غواړي. صحیح شو که ماسک خپل طریقه داسې نه چې بجای دی چې فایده وشي چې نقصان وشي. دې کې یو خو ضروري خبر ده چې کله هم ماسک لګوئ دغه نه مخکې به هماغه شانې خپل لاس وینځئ صابون اوبو سره خپل لاس ور نه وینځئ. ټیک شو که نه چې تا په لاس کې چې کوم جراثیم دی که ته ماسک لګې چې هغه ته د عقل خوا ماسک ته خپل مخ سره ټچ کړې نو بیا خو تا ښه خطره زیاته کړله. اول به لاس وینځې صحیح شو که نه لاس انځلو نه پس چې کله ماسک دغه کې دا یو ماسک ما سره را سره تاسو کو ښکاري دې ماسک کې دا یو تاسو بیني یو او دې کې یو داسې بره لیډ لګېدلی دی بره سایډ ته یو لیډ لګېدی دا بره سایډ نو دا لیډ چې دی دا دې لپاره چې انسان د ماسک واغستو دا یو لږ زیات ډارک د دې دغه یو هلکا شانې دی سایډي نو چې دا کله دا هلکا سایډ خپل سیټ ته کې ډارک بل دغه ته کې نو په دې پوزه چې څنګه کېدي بیا دې زور ورکړي چې دا دلته دغه شي او پوزه ونیسي د هغه نه پس بیا دا چې کوم دغه دي دی غوږونو ته واچوي ټیک ده او بیا دا بل لاس سره دا دلته ولګو دا بل لاس دا خپل پوره دغه پوش کو دس او ځنې لاندې خو دې کې دا ضروري دی ځینې خلک ماسک واچوي پوزې ته ښکاري داسې کوي ټیک شو که نو د دې هېڅ فایده نشته بلکې هغه چې کوم جراثیم دي چې تا لار کولاو کړی دلته بیا سټک کېږي بیا دغه کې په دې دغه دا چې دا داسې ټیک ده که نه بیا پوره داسې دغه کې دا دې دراکي بیا چې کله انسان دغه کوي هسې خو پکار چې پیشنټ سره دغه شي بیا چینج شي که نه خو عام خلکو دپاره دا چې یوه ورځ پورې هغه یوز کولی شي. انا پس چې کله دی دغه کوي نو بیا به داسې کوي ګوره د سایډ نه دا وګوره یا دا بالکل یو سایډ نه دا درې کو ټیک ده که نه بیا بل سایډ نه درې کو او دا د ډسپوز کو بس دا به ټچ کې نه او داسې ځي کې چې هغه بیا نه دا کې ډسبین وغیره کې به دا کې چې بل چاته دغه هم نه وي کو دا بېرته ته دغه کې نو دې کې کم جراثیم بره دغه دي یا خو بیا واپس دغه کې نو دې دا ماسک لګول هم دي او بیا په طریقه باندې لګول دي اله به فایده کېږي خو نه بیا ډېره فایده د دې نشته دی بالکل دا پکې ډېر ضروري دي. بل کو منګه څوک یو کس دی هغه بیمار دی اسی زکام وته دی کورونا خبر نه قاسم زکام دی اوس په شک پاري او دا باندې کې کس دا دی هغه کس ته پکار دی چې بار نه وځي
د کور نه د کور نه بار نه وځي، ځکه چې دا چېرته زکام هم دی هغه هم سپریډ کولی شي، کورونا د هغه هم سپریډ کولی شي. نو هغه کس ته پکار چې هغه کور کې ناست دي، خلکو سره میل ملاپ نه کوي، ځکه چې دغه خپله دغه خپل بل جراثیم بل چاته دغه نه کوي. بیا هم کو په داسې یو ځای کې او هغه فرض کړه ټوخی هغه کوي، نو پکار چې ټوخی په داسې طریقه کوي چې جراثیم منتقل نه کړي. ټیک شو که نه؟ اول خو تاسو ته مې وویل چې داسې کس چې چاته ټوخی کوي هغه د ماسک لګوي. صحیح شو که نه؟ بیا کو دغه وخت کې اوسه ماسک نه واسې څوک ټوخیږي، پکار دا دی ته دا د ټوخي طریقه دا ده. ټیک دی که نه؟ دا څنګل دی که نه؟ په دې کې مخ دغه کې مخ او بیا ټوخی وکړي. ټیک سیټ بالکل دا یو دغه دی. یا ښه خبره بیا دا ده کو دغه نه ټیشو پیپر دی، ټیشو پیپر کې انسان ټوخی وکړي، داسې ټوخی وکړي، بیا ټیشو پیپر بند کړي او هغه ډسکارډ کړي، بالکل چې جراثیم بل ځای ته لاړ نه شي. نو دا مختلف دغه دي. هسې هم د کرونا علاوه دا یو کرونا تاسو سمجھ چې دا فیملیز دي، نن کرونا راغلی، سبا بل وایرس راغلی، بل سبا بل وایرس راغلی، دا په موږ ژوند کې را روان دي چې دې ته موږ خپل ځان تیارو. مطلب ټول دا یو طریقه، یو حکمت عملی دي ټولو یو ده چې کوم ریسپیریټري دغه دي چې دې نه به څنګه ځان بچو. نو دغه خبره پکې بیا ډېره ضروري ده چې مطلب دا چې دا صحیح